Repek polis. Repek polis. Repek polis. Repek polis. Repek polis. زما محمد زرین نوم دی او زه دلته تورمزو اوسېدونکی یم او موږ په خپله پښتو باندې معذوره یم او زما ګاډۍ ده او موږ نه پرېږدي مزدورۍ ته بار بار ابزیټر پکواله راځي کله وایي پارچه در کوم او کله وال در کوم او د ځای نه لرې شاوه دلته به کار نه لګي او بره سر ته لاړ شم بره سر کې او زموږ کار نه کېږي موږ خو په داسې ځای کې مزدوري موږ وایو چې له 100 روپۍ ځان له پیدا کړو دا نه چې موږ ته وایي چې مقبرې ته لاړ شو په مقبره کې هغه بره سر کې ځان باندې څه واړه ولګول هغه وکړ هلته مزدورۍ ته ودرېږو هلته خو زموږ کار نه کوي موږ خو مزدورۍ ته وجلې بازار کې ولاړ یو چې خو بنده دغه بره سر ته مو بوځي نو هغې نه خو بنده ښه دی چې بس بنده ولاړه یو کار کوو نه ته څه شی خرڅې او زما ګاډۍ د ټوپۍ دی پې باندې دا شی نه دی را سره زه په خپله معذور یم زه خو ګاډۍ نه شم راوستلی په سوال یې راولو او د هغې باوجود په ما پسې راځي وایي دا ګاډۍ د دې ځای نه ختمه کړه خو دې ختمه نه کړه را بله خپه بدله ماته کړم او داسې به سره وکړم داسې به رسوم د دې ځای نه مونږ دا ځای مونږ ته اوزګار کړه او بره سر ته لاړ شو هلته ځان ته واړه لګي او کنه هغه سیټ د مقبرې سیټ ته واړه د مقبرې سیټ کې زما مزدوري نه کېږي زه خو د مجبورۍ د وجې زه پر هغه بازار کې ولاړ یم دلته نږدې چې زه ولاړ یم خو ځان له 100 روپو مزدورۍ لپاره ولاړ زه سهار چې راشم زه مینت کوم یو ته سوال کوم بل ته سوال کوم چېرې زما دا ګاډۍ راولي موږ له چې په سوال باندې ګاډۍ راوکړو سوال ته ولاړو هغې راپسې راشي سر راپسې ټول ولاړو یو سیټ او بل سیټ او شا به دې له کس وګوره او ګاډۍ دې بوځ او داسې چل وکړو بره سر ته لاړ شو او زه خو ګاډۍ بوتلی نه شم تاسو چې ګاډۍ ودرولې نو دې کمیټۍ له څه پیسې ورکوئ او کمیټۍ والا 900 روپۍ مې زموږ نه ټیکس اخلي د هغې باوجود هم په موږ باندې هغه کوي الزام ووایي هغوی ټیکس ورکوم او ورکوې وایي ته بهر ځای ودرېږه ته به ټیکس ورکوې نو زه خو ټیکس نه شم ورکولی زه خو ولاړ یم تر د نن ورځې پورې ولاړ نه مې چاته سوال کړی نه څه د مجبورۍ د وجې ولاړ یم په دغه په سوال باندې راوړم دې ګاډو دې نور ملګرو ته هم پته ده چې زه په سوال ګاډۍ راولم دغه ځای کې ودروم او چې دغه ځای کې ما پسې ټریپک والا راشي نو هغې باوجود خو زه ګاډۍ نه شم بودلی نن ما چې ما پسې ټریپک والا رال ما دا مری رابند دا ګاډۍ به زه څنګه بودم په سوال مې ولکه آسان نه وسله هغه هم بودله څومره تنګ شوې د دې دغه نه چې تاسو ته وایي اخوا شو دې خوا شه د حوالې سره راته ووایو د چا نه مطالبه کوي او څه مطالبه کوي یاره بس د نن ورځې پورې چې دی دغه ځای کې مې تا که به له 100 روپۍ پیدا کوو چې جهانګیر خان هغې جهانګیر خان ما ته وایي د سره به نه ودرېږي دلته وایي نور مې بره ولاړ دي ته به هم ځي نو ما زه خو ګاډۍ هم نه شم بوتللی هغه وایي نه وایي دا ګاډۍ به ته خامخا لرې کېږه دې څه مطالبه کوي او د چا نه کوي بس موږ سره چې کوم مشران دي ورسره موږ سره د احساس وشي چې موږ خپله له 100 روپۍ مزدوري موږ دا نه شو کولی چې د ګرانۍ او د دغه کې موږ څه نه شو کولی چې موږ به څه کوو به سره دې سره کله چې جهانګیر خان راغلی په الله یقین وکړي چې زموږ رزق چې کوم دی هغه تمام کړی رزق سره موږ رزق ته پرېږدي نه کم از کم چې تحصیل ته راځو ټینۍ والا ماهانه 900 روپۍ چې کوم دی ټیکس اخلي د هغې باوجود یې موږ نه پرېږدي قسم په الله خودکشۍ ته تیار کړي وو ځکه چې بچي نه اړ دي 5مه شپږم 9مه ورځ ده چې یو ګاډۍ هم د روپۍ خرڅ هم نه دی کړی په دې باوجود د دې چوک نه پره کې د ناظره دفتره پورې مو رسي وي هلته به ودرېږي هلته څوک دي هلته زموږ خاص نه کې نه څوک راځي موږ د وزیر قانون سلطان محمد خان نه پلی شکور خان نه او دغه ټایمه نه چې موږ دا درخواست کوو چې موږ ته کوم د انصاف موږ سره وشي معذور سوجن کې ما یاره چې زموږ سره تقریبا د وړوکي اختر چې تېر شوی موږ سره ډېره بېانصافي کېږي او جیا بل زه په چوکۍ ته موږ تقریبا 15 کسه بولي موږ یې په 2 کسه والي یو جهانګیر خان یو سیکنډ انچارج و زه دومره والی یم چې زما بیا په سترګو کې باندې اوښکې را روانې وي میا ټول ته ورکړه مال به خو ظالمان دي چې مسلمانان خو نه دي دا خو دغه به چې څه بلاګانې بس بیا تقریبا 11 ساړه 11 بجې بولي جمعې په ورځ او تقریبا 4 ساړه 4 بجې را پرېښودو زمونږ د مشرانو د شکور خان نه ټول نه دا مطالبه ده چې موږ سره انصاف وکړی شي او موږ هم خامخا واړه واړه بچي دوی خو بیا هم سرکاري تنخواګانې غټې غټې تنخواګانې والي کم از کم چې زمونږ بیخي غریبي ده د رزق د رقم نه لګي به دلته راشو سهار راشو او ماښام ځو هم د دوی د لاسه زمونږ رزق حرام شوی دی مخکې به چې کوم مشر راغلی هغه به بیا هم ګزاره کوه دا خو مشر دی دا خو پته چې څه بلا راغلې ده نه پکې سره مسلمانۍ سره هم شته دی او یو نه پکې هېڅ طرز نشته په مسلمان سړي خو بیخي رقم بل په مزدورکار یې بیخي رقم نه راځي به زمونږ د مشرانو دا مطالبه ده چې موږ سره انصاف وکړی شي